بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به د ماشومان د اولاد په باره کې خبرې کوو، مطلب لوریانو باره کې. دا اولاد هم یو ډیر غټ نعمت دی چې الله پاک یې چاله ورکړي. د دې قدر پکار دی، د دې عزت پکار دی، د دې احترام پکار دی او د دې ډیر خیال پکار دی. دا الله تعالی یو غټه هستی ده چې په مونږه الله تعالی خپل رحم کړی دی او مونږ له اولاد راکړي. ډیر خلک داسې چې په زامنو باندې ډیر خوشحالیانې کوي، خوشحاله شي او ډیر په خوشحاله وي، خو لوریانو باندې بدقسمتۍ سره هغوی ډیر خفه وي. ګوره الله تعالی چې کله خوشحاله وي، ډیر خوشحاله وي او د کوم انسان نه ډیر خوشحاله وي، هغې له الله تعالی لور ورکوي. چې دی ګوره مونږ چې په لوریانو باندې خفه کیږو، تاسو لږ په خپله سوچ وکړئ چې زمونږ میندې د چا لوریانې دي. ټیک شو، زمونږ که ښځې دي هغه هم د چا لوریانې دي، زمونږ خویندې هغه هم الله تعالی لوریانې پیدا کړي دي. نو نه د سړي نه بغیر د دنیا مخکې تللی شي او نه د ښځې نه بغیر د دنیا مخکې تللی شي. نو مونږ له پکار دي چې څونه عزت مونږ سړو ته ورکوو، سړو خیال ساتو، د زامنو ډیر هر یو خوشحالي پوره کوو، ورکوټ نه غټه خوشحالي د هغوی پوره کوو، د هغې جامه پیزار هر څه خیال ساتو. نو مونږ له پکار دي چې داسې مونږ د خپلو لوریانو هم خیال وساتو. هغه الله تعالی سیډه یو تحفه وي. ګوره چې څوک د اولاد باندې خرچې کوي، د اولاد خیال ساتي او د لوریانو خیال ساتي، نو الله تعالی هغې له بې حسابه ورکوي د خپلو خزانو نه. نو راځئ وروڼو خویندو چې موږ د خپل اولاد ډېر خیال وساتو د هر لحاظ سره او موږ د هغې ورکوټې خوشحالیانې پوره کړو. ضروري نه ده چې زموږ وس کې نه وي او موږ په غلط طریقه باندې هغې خوشحالیانې پوره کړو. نه، چې کوم کار زموږ وس کې وي نو هغه به موږ کوو. چې زموږ وس کې نه وي او په غلط طریقه باندې به موږ د هغې خوشحالیانې بالکل هم نه پوره کوو. بل دا چې زموږ نه پې عظیمه هستي خفه نه شي، زموږ نه پې الله تعالی ناراضه نه شي، نو موږ به داسې کار کوو چې زموږ الله تعالی زموږ نه راضي وي او زموږ ماشومان هم ښه په خوشحالۍ سره او په فخر سره سبا غټ شي، ووایي چې آیا موږ له مور او پلار داسې تربیت راکړی، دونه خوشحالیانې موږ له راکړې دي، زموږ هره خوشحالي هغې پوره کړې ده چې سبا هغوی په فخر سره خبره کوي او زموږ الله تعالی هم زموږ نه خوشحاله وي. بل دا دی وروڼو خویندو چې په لوریانو باندې بالکل مه مایوسه کیږئ. که تاسو وګورئ نو ګوره په سخته کې که لوریانې پردي کور ته هم لاړ شي، ګوره اکثر موږ ورته وایو چې لور ته وایو دا کور ستا نه دی، ته به پردي کور ځې، ته به پردي کور ته ځې. د پلار په کور کې ورته وایي چې د پردي کور یې، پردي کور ته به ځې. چې پردي کور ته لاړه شي، کله واده شي، هغه پردي کور والا ورته وایي چې آیا ته موږ د پردي د کور نه راوستې؟ نو تاسو ماته دا ووایئ چې هلته هم هغه پردی ګڼلی کېږي او د خاوند کور کې هم هغه پردی ګڼلی کېږي. نه اخر د دې کور کم یو دی. نو ګوره که هغه د پلار کور وي او که د خاوند کور وي، تاسو د ښځو عزت وکئ، د چا د لوریانو عزت وکئ، سبا به ستاسو د لوریانو خلک عزت کوي. که تاسو د چا لوریانو ته سپک وګورئ، سبا به ستاسو لوریانو ته څوک سپک وګوري. ګوره که په لاره څوک ځي، د چا لور ځي، د چا خور ځي، د چا ښځه ځي، د هغې ډېر احترام کوئ، ښکته ګورئ، هغې ته لار پرېږدئ، په بد نظر ورته مه ګورئ. نو انشاءالله چې تاسو د هغې احترام کوئ، ستاسو د لور به الله تعالی احترام کوي، ستاسو د لور به الله تعالی حفاظت کوي. نو موږ له پکار دي چې موږ د هر خور مور لور ته ښه درانه وګورو، احترام یې وکړو. چې ځکه که موږ یو ګوته بل ته نیسو، وګورئ دې څلور زموږ ځان ته راځي،
نو ګوره څلور زمونږ ځان ته راځي. نو ګوره مونږ کو د خپل لور خور عزت غواړو، د هغې احترام غواړو او مونږ غواړو چې د هغې خلک قدر وکړي، عزت وکړي، خیال یې وساتي. نو مونږ به د نورو لوریانو خیال ساتو، عزت به یې کوو، قدر به یې کوو. دا نن سبا داسې معاشره ده. الله تعالی ګوره وایي چې څه کرې هغه به ریبې. نو مونږ له پکار دي چې مونږ صحیح فصل وکرو. ټیک شو چې هغه فصل زمونږ اولاد دپاره هم پکار راشي. که مونږ غلط فصل وکرو نو غلط فصل به زمونږ اولاد دپاره پکار راځي. خلک د اولاد دپاره څه نه کوي، بار تللی وي، مسافري کوي اور شپه ورځې په ځان یو کړي د خپل اولاد دپاره، د خپلو خوشحالو دپاره، د اولاد د هغې د خېټې دپاره هغوی مزدوري کوي، کارونه کوي، مسافر وي، د خپلو خپلوانو نه لرې وي، هر یو خوشحالي خپله په داو لګولې وي. نو هغې پکار دي چې دا فصل چې دی صحیح وکرئ. یوازې دا نه چې د خپل اولاد تاسو ښه خیال وساتئ، احترام یې کوئ او د بل اولاد ته تاسو سپک وګورئ. یا خاص کر لور ته ګوره چې لور واده شي خو په مور او پلار سخته وي. که لور واده هم شي نو هغه مونځ کوي او هغه دعا کوي. ټول ناول مور او پلار دپاره کوي، ورونو خویندو دپاره کوي، بیا هغې نه بعد کې د نورو دپاره کوي. زیاته سخته کې به د لور ولاړه وي. که تاسو باندې تکلیف راشي نو لور ستاسو تکلیف ته ولاړه وي، هغه نشي برداشت کولی. کوشش کوي چې یا الله زما په مور او پلار باندې دا تکلیف دی، دا دې ته لرې کړي. هغه خپل پوره کوشش کوي چې دا په کومه انداز سره، دا په کومه طریقه سره زه دا لرې کړم. نو په دې وجه چې د لوریانو ډېر احترام کوئ، ډېر خیال یې ساتئ، په دې الله تعالی هم خوشحالیږي. صحیح ده. اور بل دا دی چې د لور نه د ښځې او د سړي نه علاوه د دواړو نه دا دنیا مخکې نشي تللی. صحیح ده. او بل دا دی چې ګوره یوازې مونږه دا زه دا نه وایم چې تاسو زامنو له هغه ځای مه ورکوئ، لوریانو له ورکوئ نه، دواړو له ښه په برابر حصه ورکوئ، دواړو له په برابر مینه ورکوئ، زامنو له لوریانو له. ډېر زامن داسې وي چې هغه مور او پلار ډېر خیال ساتي، ډېر عزت یې کوي، د هغوی ډېر احترام کوي او په کار هم داسې دي. نو ګوره د دواړو ښه برابر حصه وکئ، د دواړو ښه برابر خیال وساتئ. که هغه زوی دی که هغه لور ده، د دواړو ښه یو شان خیال ساتئ. او مونږ له پکار دي چې مونږ خپلو زامنو ته ووایو که مونږ څو پورې ژوندي یو مونږ د دې خیال کوو، مونږ نه یو نو تاسو به د دې د پلار په شانتې خیال کوئ، د دې به پلار په شانتې حصه کوئ. او تاسو به خپل لور ته هم دا ووایئ که مونږ یو او که نه یو، سبا مونږ نه یو، تاسو به د دې خپل ورور د خپلو میندو په شانتې خیال ساتئ، د میندو په شانتې به پرې خفه کېږئ، د میندو په شانتې حصه به ورله کوئ. آیا که هغه کولی شي خیال خو به ډېر ساتي، نورمالي حالاتو سره که هغه د هغې خیال ساتلی شي ډېره ښه ده. که نشي ساتلی پردي کور کې وي، هغې ته اجازت نه وي، مال حال یې ډېر وي خو آیا هغه نشي کولی، هغې ته اجازت نه وي، نو په هغې باندې د ورور نه خفه کېږي چې د خور نه خفه شي چې دا خور ما سره منډه نه وهي، دا خور ما سره مرسته نه کوي. نو هغه خور ډېره مجبوره وي، هغه دې سوچ وکړي چې زما ښځه هم د بل د کور نه راغلې ده، هغه هم د چا خور ده، د چا لور ده، چې زه هغې ته اجازت نه کوم، هغه به خپل کور کې څنګه وروریانو خویندو سره مرسته کوي. نو د خور نه دې په دې خبره خفګان نه وي، د خور دې ښه پوره خیال وساتي. او دا دې کور والا ته مو ووایي چې آیا ته زما د مور خور خیال ساته، دا د چا لور ده، دا زمونږه د سر تاج دی، څنګه دا تاسو د دې خیال ساتئ داسې به ستاسو خیال ساتلی کېږي. تاسو هم د یو د چا لور یې، د چا خور یې. نو په دې وجه
د خپلو به اولاد ډېر ښه ښکلي ډېر زبردست تربیت وکړي چې ګوره پیله مدرسه د اولاد د مور غېږه ده، خو د مور غېږې سره سره پلار دې دا نه وي. ځینې پلاران داسې وي چې هغه وایي د 7 کالو پورې د مور د لاسه یې هر څه اولاد، ځکه چې مور ورته څه ښیي. خو نه، دې سره سره د پلار تربیت هم وي. نو پیله مدرسه چې وي د ماشوم هغه خپل کور وي، د مور او پلار غېږه وي. نو چې د مور او پلار غېږې نه هغوی صحیح تربیت واخلي نو د هغې د مرګه پورې ښه ښکلې تربیت کېږي. وروڼو ته زما دا خواست دی د خویندو قدر وکړئ، د خویندو عزت وکړئ، ورسره ورسره د نورو د خویندو قدر او عزت وکړئ چې خلک ستاسو د خویندو قدر او عزت کوي. تاسو د نورو خویندو ته په سپک نظر مه ګورئ چې څوک ستاسو خویندو ته په سپک نظر نه ګوري. چې تاسو د نورو قدر کوئ نور به ستاسو قدر کوي، ستاسو د خویندو به قدر کوي. احترام کوئ، تاسو دونه ښه سړیتوب اختیار کړئ او د ټولو مشرانو کشرانو عزت وکړئ چې په معاشره کې ستاسو یو نوم وي، ستاسو یو پہچان وي. بل دا دی چې ستاسو سبا اولاد هم وشي چې هغه اولاد ستاسو سبا خلک خبرې کوي چې آیا ستاسو د پلار یا د مور داسې پہچان و، داسې یو نوم و چې ستاسو اولاد هم په تاسو باندې فخر وکړي. او ستاسو اولاد هم دا دعا کوي د الله نه چې الله مونږ هم دا لاره زمونږه خپله کړي او مونږ هم د دکه په لاره بوتلی کړي. یا تاسو داسې یو ښه سړیتوب اختیار کړئ چې زمونږه لوریانې چې دي، خویندې چې دي، هغه دا سوال وکړي د خپل رب نه چې یا الله د دې رور په شانتې اولاد مونږ له راکړي یا د دې خور په شان اولاد مونږ له راکړي. نو دواړه زما رور او خور ته دا خواست دی چې تاسو د خپل د رور خور عزت خیال وساتئ، د مور او پلار د عزت خیال وساتئ. او مور او پلار ته زما دا خواست دی د لوریانو قدر وکړئ، د خپلو بچو قدر وکړئ. د هغه چا نه تپوس وکړئ چې د چا اولاد نشته دی چې هغوی څنګه دردیږي د اولاد پسې. دا د الله تعالی یو غټه خزانه ده، په دې شکر ادا کړئ. د الله تعالی هر چا قسمت کې نه لیکلي، خو چې الله تعالی چا نه خوشحالي هغوی له دا ورکوي. او زه هغه مور او پلار ته وایم مونږ زامن یوې سکول کې داخل کو، ښه فیسونه پې ورکوو، ښه اعلی تعلیمونه پې وکړو. مونږ وایو سبا دا غټ شي نو مونږ له به یو نوم جوړ کړي، ډاکټر به جوړ شي، یو غټه هستي به جوړه شي. او مونږ لوریانو باندې بس نارمل سکول کې کېنه، هغې باندې آیا سکول کې یا توجه وي یا نه وي، یا مونږ پې توجه نه ورکوو. مونږ وایو بچې لسمه پورې ووایي، بس خالي له غونتې لیکایي پړهایي زده کړي، هسې هم د پردي کور ده، پردي کور ته به ځي. نو برای مهرباني داسې ظلم خپلو لوریانو سره مه کوئ. خلا اعلی نه اعلی تعلیم پې وکړئ او اعلی نه اعلی سبق پې ووایئ، حافظ قرآن یې جوړه کړئ، علم پې وکړئ، د دین سبق هم پې ووایئ، د دنیاوي سبق هم پې ووایئ. د دین سبق پې لازمي ووایئ چې آیا سبا مونږ د دې دنیا نه لاړ شو، زمونږ اولاد زمونږ دپاره سبق خو ووایي که نه، یو آیات هم چې ووایي زمونږ په روح باندې راوبخي، نو مونږ ته به په هغې باندې په قبر کې هم ډېر سکون میلاو شي، الله تعالی به هم پې ډېر عذاب نه بچ کړي. دا زما هر یو مور او پلار ته دغه خواست دی چې د خپلو لوریانو د خپلو بچو ډېر ښه ښکلې تربیت وکړئ. او د چا اولاد نه وي الله دې هغوی له اولاد ورکړي، داسې ښایسته ښایسته ګلونه دې وله الله ورکړي. د چا نارینه اولاد نه وي نارینه اولاد دې ورکړي. د چا لوریانې نه وي نو هغې له دې الله تعالی نیک عمله صالحه اولاد ورکړي. د چا اولاد وي او نافرمانه وي د مور او پلار، نو الله پاک دې د هغې
اولاد چې دی فرمانبردار کړي د مور او پلار، چې د مور او پلار عزت کوي، قدر کوي، احترام کوي. د خپل ځان خیال ساتئ، د خپل اولاد خیال ساتئ. الله حافظ.